عزیزانو په دې انبیاء علیهم السلام کې یو عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تیر شوی داغه عمر 150 کاله او 900 کاله هغه خپل کلی او خپل علاقې ته په پیغمبري ژبه باندې تبلیغ کړي 900 کال حاشا وکلا دومره بدبخت قوم چې په 900 کال کې کل بل سلويخ کسه مسلمانان شي نور ټول کافر حتی کہ خپل زوی وو عام کافر د پیغمبر زوی دی چې الله ته منظور نه ده هدایت نکیږي ورته عزیزانو 900 کال پس چې د نوح علیہ السلام بالکل زړه خولې ته راغی نو الله پاک ته التجا وکړه او د قوم ته خیره وکړه قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے پروردگارا د ځمکې په سر یو خاوند کور پرې مدي خدایا داسې طوفان او عذاب پر راولي چې د کور لوټه مخکاره نشي د پیغمبر خیره وا الله ورته فرمایل چې کشته جوړه کا نوح علیہ السلام لرګي را پیدا کړو کشته جوړولې شروع قوم به ورته راغی چې دا څه کوي نوح علیہ السلام به ورته وایي چې دا کشته جوړوم او یو عظیم طوفان را روان دی تاسو ټول بغیر کېږئ او زه به دې کشته کې د قوم به وخندل البه دته وګور طوفان برازي او مونږ بغیر کېږو د بکشته کې د خبرو ته ګور او به خندل نوح علیہ السلام ویلی چې یا الله دا بدبخت قوم خو الټه ما پورې خان دي الله ورته فرمایل چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی وخاندئ بیا به ډېر جاړئ اوس هم لږ وخت یې وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې ټول عمر به م جړا څوک راټینګولی نه شي بزرګ وایي که وی غافل پانسه که سودا کړې نن دیوار دی غافل پانسه که سودا کړې نن دیوار دی ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان غافل پاسه که سودا کړې نن دیوار دی ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان خبر نوم چې د بلتون د ټګۍ کار دی
که سودا کې دغه دی وخت نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به ډېر ژاړئ داسې به ژاړئ چې څوک به م ژړا روکاولی نه شي دوی به په یو بل ټېلې ووالئ راځه مړه دا د مولیانو خبرې اوس خو هم په پاکستان کې د صوبه سرحد د خلقو یقین راغلی که نه چې که الله د نوح علیه السلام د طوفان ذکر په قرآن کې کړی دی نو اوس خو په پاکستان کې طوفان په سترګو وینه یې لګیایي که نه نو کوم الله چې په هزاره او په پنجاب کې طوفان راوستی شي هغه الله په پېښور کې نشي راوستی اوس خو یې په سترګو ګورئ که نه د نوح علیه السلام خبرې خو زه د ملیانو خبرې وې قصې وې اوس خو په سترګو وکته $100 بلین ډالر نقصان تر پرونه پورې وشو $100 بلین حساب وکئ بلین پیژنئ د میوزک سنټر د دکان نه کیسټ خو به پیژنئ که نه د ارامتوب چې د جمعې په شپه یې کورونو ته وړئ زه خو هره ورځ د سوټمارې زامن د جمعې په شپه ګورم هغه پیژنئ 1 ملین 10 لکۍ وایا 1 ملین 10 لکۍ او 1 بلین ازی گوشتوان یا اماما خبر 10,000 او 600 کړي بیا د غرونو تودې چې پیرا پریوتی دي نو ثابت کله لاندې خخ کړي دی د خخېدو ضرورت هم نشته بیا یو بل کمینه پنته وګوره نور وزیران زی نو په هلیکاپټر کې زی په هلیکاپټر کې زی او بیا کیمرامینان او ټي وي سټیشن والا ځان سره بوتلی یو طرف ته 100 بلین نقصان پاکستان ته وشو او بل طرف ته د ټي وي او د کیمرامینانو چې څومره اخراجات وي یا یو غنټه چې هلیکاپټرو چلیږي د 40,000 روپو تیل خوري نو پاس نه پیداسي ګرځي چې پورا تباہ شوي کلا بچي تما کوایا چې ستا کور وران شي او زه درشم نو زما په اومه پیړۍ د نالتي چې زه کیمرې والا ځان سره بوزم چې راځه زه دا وران کړی زه ګورم زما فوټو باسه چې خلک یې وګوري چې خانم راغلی او کتور نو ما وی چې دا خدای ولې داسې وکړه هر وخت په خطر کې اوسئ ستا د توربیلې د بند هم دیوالونه خوځي لګیا که توربیلې جړک وخوړو
بیا به نه پیښور وي او نه به مردان وي او نه به چارسده وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه وي، یو جړک شو. او خدای له څه ګران دي عزیزانو. ما سره ټلویزیون نشته، خو د شپې 9 بجو خبرنامه کې چاته ځای که خپلم ټولو کره شته. څوک چې دا ګاډو والا دي دې کافر بچو کرم شته، دا ګاډو کې سبزیانې چې خرڅوي دې کرم شته. نو عزیزانو کم خدای چې هغه څه کولی شي هغه خدای دام کولی شي. نو د پاکستان قوم ته به اوس یقین راغلی چې د نوح علیه السلام په کشتۍ پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشتۍ تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د ملګرو په کشتۍ کې سور شو، نو باران شروع شو. ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه راروړی. علما لیکي چې د اسمان نه یو څاڅکی به د کوهي تور غر عمره را پرېوتی، یو څاڅکی د کوهي تور غر عمره را پرېوتی. نو ځمکې ته حکم هغې لاندې نه راخوټ کولې او اسمان د پاس نه راوروړی. عزیزانو 6 میاشتې دا سیلاب و. دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل. نوح علیه السلام ورته وویل چې ما درته نه ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغوندې وخاندئ بیا به ډېر ژاړئ. پلار د زوی نه نو خبر، زوی د پلار نه نو خبره، مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو. هر څه ملیامیټ شو. هغه کشته اوسم په یو غره پرته ده. د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته ووایي چې ارکب معنا، بچیا دې کشته ته راسور شه، لا عاصم اليوم، نن خلاصې نشته. هغه ورته ویل زه به غره ته پاس وخېږم، په غره کې به پناه ونیسم. نوح علیه السلام ورته لا عاصم اليوم، نن چېرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشته. د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو، ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کم ځای نه راننوځي. علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب شو. الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ. خدای کولی شي که نو عزیزانو عرض مې داو چې اوس خو د پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې په سترګو ګورئ لګیا دی. دا ولې داسې وو؟ دا ولې؟ دا ځکه وو ایران د خدای د قهر په لپیټ کې ولې راغلی و؟ ځکه چې د شاهنشاه ایران په وخت کې ایران د هرې ګناه ډیپو، د هرې ګناه. نو چې انقلاب پې راغی بیا د شاهنشاه ایران د خښېدو ځمکه هم نه وه. امیر عباس هویدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې توپې ته یې وتړلو، ویلې ګناه مې څه ده؟ ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او 14 کاله ایران د زنا او د شرابو ډیپو، تا پکې کړت نه دی کړی، ستا دا ګناه وه. توپې ته یې وتړلو، غړم دې ورکو چې په هوا کې مرغانو غوښې وخوري. په ایران قهر ولې نازل شو؟ ځکه چې د زنا او د شرابو ډیپو. عزیزانو د کابل ښار دی اوس د الله د قهر په لپیټ کې ولې راغی؟
د کابل د ښار پوښتنه د کابل خلکو نه تپوس وکړئ. دا اورېدو درته نه وایم، د لیدو درته. 40 ګنټې په کور کې وي سیار او دبلې او باجې غږي. په داسې حال کې هم خدای هیر دی. په داسې اوس دا کلي خدای ولې راونیوه؟ دوی خو ګناه نه وه کړې. کلي خدای ځکه راونیوه چې دا شرمېدلي چې دې وخت کې په منصب د حکومت ناست دي او په اسلام پورې ټوکې او لوبې کوي. شیخ رشید لم دې پنجاب ووټ ورکړی و چې د ځمکې په سر ټول ډمان په یو تله کې واچي او یو شیخ رشید وزیر په بله تله کې واچي.